السلام علیکم ملګرو. موږ سره مقصود علي ورور دی. دا د کلونو راسره هلته په سعودیا کې پروت و. د دې باندې څه کومه عربي کې ته غرما یایي، یو موږ ته جرمنۍ نه یو هغه و. خو به هر حال هلته موږ چې څومره کلیوال وو هغو ته هم یو ریکویسټ کړی و چې موږ دا ورو چې د کلونو راسره دلته پروت دی، ته تاسو لاس ورکوئ، دي تاسو ملګرتیا وکړو چې دا کور ته راشي او خپل کور والا سره په ښه ژوند باندې په روغ ژوند باندې میلو شي. الحاصل کې موږ څومره هم ملګري د هغو ټولو شکریه ادا کوو چې نن مقصود علي دلته راورسېدلو، او د دې هم ډېره شکریه چې دا کلونه مخکې اول دلته موږ ته ورغلو چې پټون اول تاسو سره زه بېلاوېږو په دغو حالاتو کې. د مقصود علي هم شکریه ادا کوو. موږ ډېر خوشحال یو چې دا نن خپل کور ته روان دی، خپلو بچیو ته روان دی، خپلې ادې سره میلاویږي، خپلو وروڼو سره میلاویږي، خپل کلیوالو سره میلاویږي. موږ د سعودیا هغو مسافرو ته دا پیغام ورکوو چې چا ته موږ د نورو مسافرو هم یو سوال یو زري کړی دی، که هغه موږ څمکني وروڼه دي، که هغه موږ د نورو قومونو والا دی، نورجان دی چې کوم زادران قوم سره تعلق لري، یا موږ د 15 کسان داسې نور دي موږ د کور مې دي چې هغه هلته مطلوب دي او د 15 کال نه 10 کال نه هغه پراته دي. نو موږ ټول ته تاسو هغه ته هم لاس ورکړو. دا خلک چې په ژوندون باندې راشي دلته خپلو خلکو سره میلو شي، خپل کلو والا سره میلو شي، دا لویه د خوشحالي خبره ده. امید دی مقصود به نن ډېر زیات خوشحال یې. مقصود ملګرو ته که څه یایي خامخا بس زه ټولو شکریه ادا کوم چې ما سره چې خپل هغه کې هغه کړی دی، بیا خاص کار د دې شو یعنې ټولو ډېره مننه. بیا ټول څومره مشران دي د کورمیوالو چې په سعودیا کې دي، په الحاصل کې دغو ټولو ډېره مننه. خوشحال بریالی تاسو ته هم سره نن مقصود دلته راغلی. خدای دې وکړي مو نورونه هم راشي خپل کاله کې خپلو سره ملاقات وکړي. ډېره مننه.